حجی دا دی آیت نمبر 83 سورة الکهف شپاړسمه سپاره ده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ویسألون تپوس کوي کاستانا عن ذی القرنین د ذوالقرنین په باره کې چې را ذوالقرنین څوک دی. قل تو ورته ووایه سأتلو زه لولم علیکم تاسو ته منه د دې په باره کې ذکرن تذکره ده دی. انا بیشک مونږه مکننا دی ورکړو له دی ذوالقرنین لا فی الارض په ځمکه و آتینا مونږ ورکړو هو غلا من کل شین هر څیز سببا وسایل فاتبع نو دی روان شو سببا په یوه لار حتی تر دې اذا کله چې بلغ ورسېدو مغرب الشمس هغه ځای د پرېوتو د نور ته وجدها بې موندو دغه ځای د انور تغربو چې پرېوته به فی عین په هغه چینه حمیئتن ګرمه کې په ګرمه چینه کې به دا پرېوتو د انور وجده بې موندو عندها د دغې خواته قوما یو قوم قلنا مونږ ورته ویل یا ذوالقرنین ای ذوالقرنینه اما یا خو ان تعذبه ته عذاب ورکړه دې ظالمانو له و اما او یا خو ان تتخذه چې ته ونیسه فیهم په دې کې حسنا ښه سلوک ورسره وکړه. قال نو هغه ووی اما من هر چې هغه څوک دی ظلمه چې ظلم وکړي ثم بیا په سوف نظر ده نعذبه چې موږ به عذاب ورکړو دله ثم یردو بیا به واپس کړی شي الی ربه خپل رب ته فیعذبه عذاب به ورله ورکړي الله تعالی عذاب نکرن ناشنا. و اما هر چې من هغه څوک دی امنه چې ایمان یې راوړو وعمل ویې کړو صالحا نیک عمل فله نو هغه ته به میلاویږي جزاء بدله الحسنه ښایسته وسنقول منګه به وایو له هغه ته من امرنا په دې کار کې یسرا اساني روغه خبره اسانه خبره چا چې ایمان راوړو عمل صالح وکړو نو د هغه دپاره به ښه بدلی او موږ به هغې ته ښه خبره به ورته کوو. ثم بیا اتبع روان شو سببا په بله لار بل طرف ته حتی تر دې اذا کله چې بلغه ورسېدو مطلع هغه ځای د راختو د الشمس نور ته وجدها بیا یې موندو دغه نور تطلعو چې د هغه راختو علی قوم په داسې قوم لم نجعل چې موږ نه وو ګرځولي لهم هغې له من دونها د دې نور نه سترن څه پرده کذلک دغه شانې وقد احطنا موږ راګیر که بما هغه څه لدیه چې و د ده سره خبرن خبر موږ ته د هغه ټول معلومات دي چې د هغه له څونه صلاحیتونه الله ورکړي. ثم بیا اتبع روان شو سببا په بله لار درېمه حتی تر دې اذا کله چې بلغه ورسېدو بین السدین د دوو دیوالونو په منځ کې وجده بیا یې موندو من دونهما د دین اخوا قوما یو بل قوم لا یکادونه چې نه وو هغې یفقهونه چې پوهېدی قولا په خبره د هغې په خبرو څوک نه پوهېدو. قالو وی یا ذوالقرنین ای ذوالقرنینه ان یاجوج بشک یاجوج و ماجوج او ماجوج مفسدون فساد خوري فی الارض په ځمکه په هل نو آیا نجعلو موږ وګرځو لکه تا دپاره خرجن څه ټیکس علا په دې شرط ان تجعله چې ته وګرځئ بیننا د موږ په منځ کې و بینهم او د دوی په منځ کې سدن یو دیوال. قال نو هغه ورته وویې ما هغه مکني چې دی راکړی ما له فیه په هغې کې ربي زما رب خیرون هغه ډېر بهتر دی فاعینوني د ما مدد وکړئ بقوت په قوت سره اجعل زه به وګرځوم بینکم ستاسو په منځ کې او بینهم د هغې په منځ کې ردمن یو دیوال آتوني راکې ماله زبره ټوکړې الحدیدي د اوسپنې حتی تر دې اذا کله چې ساوه یو برابر یې کو بین الصدفین د دواړو ډیرکو په منځ کې دواړه یو شان کړل یعنې دیوال یې مضبوط کو. قال ویې انفخو وسپوک وهئ دا اوسپنې دې ته پوکی وکئ یعنې ورو ته بلګئ حتی تر دې اذا کله چې جعله ویې ګرځاو نارن اور. قال ویې آتوني راوړئ راله اوس افرغ زه ورتوی کوم علیه په دې باندې قطرن تانبه فما استطاعو نو د هغې وسوس نشتی ان یظهروه چې په دغه دیوال له واوړي وما استطاعو او طاقت نه لري له د هغې ځای نقبا د سوري کولو. قال ویې هذا دا رحمت دی من ربي زما د رب د طرف نه فاذا جاء کله چې راشي وعد ربي وعده د رب زما د قیامت د قایمېدو جعله وبګرځئ دا دیوال دکن درېده وکانه او دا وعد ربي وعده د رب زما حقا صحیح سالمه صحیح. وترکنا منګه به پرېږدو بعضهم بعضو لره یومدین په دغه ورځې یموجو چې حمله به کوي په بعض دین په بعضو کې ګډوډ کېږي په بعضو کې یعنې
دا کم چې موږ منع کړي دي دا بر دی د چا نه چې منع کړی شوي د دې سره به یو دی شي. ونفخا پکې به وکړو بیا موږ فی الصور په شپېلۍ کې فجمعناهم نو بیا به رایو دی کړو دوی جمعا په راجمع کولو سره. وعرضنا موږ به پیش کړو جهنم یومئذ په دغه ورځې للکافرین کافرانو ته عرضا په پیش کولو سره. الذین هغه خلک کانت چې دي اعینهم سترګې د هغې په غطاء په پردو کې عن ذکري زما د یاد نه وکانو او دوی لا یستطیعون دي طاقت نه لري سمع الذین هغه کسان کانت چې اعینهم سترګې د په دنیا کې په غطاء په پردو کې عن ذکري زما د یاد نه وکانو او دوی لا یستطیعون طاقت نه لرو سمع د قرآن د اورېدو. نو افحسبا ولی ګمان کوي الذین هغه خلک کفرو چې کافران دي ان یتخذو چې وبنیسي عبادي بندگان زما من افحسبا دی ولی ګمان کوي الذین هغه خلک کفرو چې د کافران دي ان یتخذو کفر کړه څنګه ان یتخذو چې نیولی د عبادي بندیان زما من دوني زمان علاوه اولیاء خپل کارسازان زما بندیان دي او هغې ته د هغې عبادت کوي د باباګانو کوي دغه شان د بزرګانو کوي د ښو خلکو کوي او هغې ته د الله تعالی سره شریک کړي دي. نو انا مونږه اعتدنا تیار کړی دی جهنم للکافرین د کافرانو لپاره نزلا د میلمستیا دپاره. قل اووایه هل ننبئکم آیا خبر کم تاسو بالاخسرین په هغه تاواني اعمالا د عمل په لحاظ سره الذین هغه خلک ضله چې خطا شوي دي سعیهم کوششونه دي برباد شوي دي کوششونه دي فی الحیات الدنیا په ژوند د دنیا کې وهم او دوی یحسبون دای خیال لی انهم چې ګنې دوی یحسنون کوي سنن ښه کاره اولئک الذین دغه کسان دي کفرو چې کفر یې کړی بې آیات ربهم په آیتونو د رب باندې ولقائه او په ملاقات د رب باندې په حبطت ضایع بشي اعمالهم عمل ندي فلا نقیم من بقایم نکو لهم د دې دپاره یوم القیامت د قیامت په ورځ وزن ذلک دا جزاؤهم بدل دوی جهنم بما کفروا د دې د کفر واتخذوا ونیول دوی آیاتونه زما ورسلي او رسولان زما هزوا په ټوغو. ان الذین بېشک هغه کسان آمنو چې ایمان راوړی وعملوا او کړي دي الصالحات نیک اعمال کانت به لهم د دې دپاره جنات الفردوس نزلا د میلمستیا دی خالدین همیشه به اوسیږي فیها په دغې کې لا یبغون نه به لټوي عنها د دې نه هیول نه ځان له واپس کېدل. قلت ووایه لو کانه که چېرته وی البحر دا دریاب مدادا صحیح لکلمات ربي د الفاظو د احساناتو د شمارولو د رب د ما لپاره کشي دا دریابونه صحیح لکلمات ربي د انعاماتو د رب زما د لیکلو دپاره لنفدا نو وچ بشي البحر دا دریابونه قبل مخکې ان تنفدا د ختمېدلو کلماتو د انعاماتو ربي زما د رب ولو جئناک اگر چې راوړو مونږه بمثلې د دې دریابونو پاړ کې مدد نور د مدد دپاره. قلت ورته ووایه انما بېشکه انا د بشر انسان یم مثلکم ستاسو په شان یوها وحي کېږي الیه ما ته انما چې بېشکه الهکم معبود ستاسو الهٌ معبود دی واحد یو په من پس هغه څوک کانه چې یرجو تمز لري لقاء د ملاقات ربي د خپل رب سره فلیعمل نو کوي دي عملا عمل صالحا نیک ولا یشرک او نه دي شریکوي بعبادت په عبادت ربي د خپل رب کې احدا هېچا لره.